کوي د تر چا په مذهب وي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، د چا په مسلک د امام شافعي رحمت الله علیه. په خوا د ماشومانو ته د خپل استادانو دا خول کنه امامان سودي په سلور دي، دا ډیر دي، سلورم نه دي، خو د دې سلورو امامانو فقه او د دې مذهب مشهور دی. د دې په مذهب باندې چې کم خلق دی هغې ته مقلدین وي، هغه خلق زیات تر د دوی د مذهبونو تشهیر شوی دی، هغه مشهور دی، ځکه دا سلور خلکو ته ښکاره دي. نور په تېرو شوو زمانو کې د دې نه علاوه نور مجتهدین او امامان تېر شوي دي. د دې امامانو کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې د قرآن او د سنت نه مسایل به راوباسي، هغه به امت ته رسوي. ځکه ما درته وایي چې د قرآن په مفهوم پوهېدل، د هغې په معنا پوهېدل، د هغې نه مسله اوښتل، دا چا کار نه دی. دارنګې د احادیثو په مقصد پوهېدل، د هغې نه مسله اوښتل، دا د هر چا کار نه دی. او نه هر سړی دا کولی شي، ډېر لوی علم غواړي، ډېره لویه پوهه غواړي، هغې باندې طالبان پوهېږي. دغه خبرې نه کوم، ستاسو د عوامو د پوهې دپاره زه یو دوه خبرې درته کوم. نو دغه ائمه حضرات امامان د هغې مقصد او د هغې کار څه دی؟ د قرآن او د سنت نه مسایل راوښکل. مشر امام په دې کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. په خپل وخت کې ده او د شاګردانو ډېر لوی شاګردان یې تېر شوي دي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه، امام ظفر رحمت الله علیه، بیا د هغې شاګرد امام محمد صاحب شاګرد امام شافعي رحمت الله علیه دی، د هغه شاګرد امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دی. دا ټول امامان د امام شاګردان دي. او بیا د وروسته چې کوم محدثین تېر شوي دي، امام بخاري، امام ترمذي، امام ابو داود، دا ټول د دوی شاګردان دي. گویا لوی محدثین، دا حدیث لوی امامان او د فقه لوی امامان، دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دي. او رب العالمین چې هغه له کومه پوهه ورکړې ده د خپلو شاګردانو او د په شریکه د قرآن حکیم او د احادیثو نه 12.5 لکه مسلې راوښکې دي په خپله زندګۍ کې. 12.5 لکه مسایل، او دا داسې نه وه، هغه عالم و، مجتهد و، امام و، خو داسې نه وه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپله زمانه کې دیني مدرسې جوړې کړې وې. لکه نن سبا چې ته مدرسه جوړه کړې، زه جوړه کړم، بل څوک جوړه کړي. خو موږ چې مدرسې جوړو چندې وله غواړو، بیا د چندې نه خو مسله چلېږي نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د دې ټولو مدرسو انتظام په خپله کو. د هغې استادانو له تنخواګانې به په خپله ورکولې، د هغې طالبانو له خوراک او څښاک تر د جامو پورې ضروريات دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ذمه و. تاریخ لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل دور کې 14 مدرسې وې، درسونه غټ غټ 14 غټې غټې مدرسې. دا بالذات هغه وې چې د هغې نګراني به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوله. بیا د هغه د شاګردانو مدرسې د هغې شمېر نشته، د شاګردانو مدرسې د هغې شمېر نشته. اگر چې هغه مدرسې داسې نه وې لکه زموږ او ستاسو دا مدرسې چې دي، هغې کې به د احادیثو د فقه درسونه کېدل. او په دغه مدرسو کې چې څومره استادانو، د هغې انتظام ټول د امام صاحب په ذمه و. چندې مندې سوالونه به یې ونه نه کول. او که ته وایې دا دونه پیسې کوم ځای وې، نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زبردست تاجر و، ډېر لوی زبردست هغه تاجر و، تجارت به یې کو. او بیا د کپړې تاجر و، دا کپړه به یې اخېستله او هغه به یې خرڅوله، او د هغې ډېر لوی مارکیټ او ډېر لوی انتظام یې. نو د کپړې تجارت به یې کو، د هغې سوداګري به یې کوله. او ایمانداري څونه وه. یو ځل یو کس له کپړه ورکړې په مضاربت ته دا یو طریقې چې زه دله مثلا پیسې درکمه او تا ته ووایم چې ته په دې پیسو باندې کار کوه، او چې څومره ګټه وکړې نیمه ګټه ستا او نیمه زما ده. پیسې به دمئ او مزدوري او عمل به ستئ، او چې څومره ګټه یې به نیمه، دې ته مضاربت ویلی کېږي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چا له کپړه ورکړې وه یو سړي له، زه دا کپړه یوسه او دا خرڅه که، تجارت پکې کوه، او چې څومره ګټه وشوه نیمه سته او نیمه زما. سړی لاړ هغه کپړه یو ښار ته یوړه. ډېره موده پس دا سړی واپس راغی. امام صاحب ورته وایي هلکه ته خو به نور کله زر راتلې، تا خو ډېر لوی ټایم تېر که، ولې کپړه نه خرڅېدله که څه چلو؟ وایي نه صاحب، زه چې کوم علاقې ته تللی وم او کپړه مې وړې وه، نو هلته د کپړې قات و. بعضې وخت کې د غنمو قات شروع شي، نو خلک دا غنم خوندي کېږي دي، ودرېږه چې ګران شي بیا به خرڅوم. دا ښه خبره نه ده، دا ناجایز دی. نو دوی چې ما کپړه یوړه، نو هلته کې د کپړې قحط نه پیدا کېده. نو ما هغه کپړه خوندي کړه، ما وی ودرېږه چې دا کپړه سنبال کړم.
نو چې کله دا کپړه ښه ګرانه شي نو بیا به یې خرڅه کړم. نو صاحب کې مې ښوده نو چې ورو ګرانېده ما نه خرڅوله. نو چې هر کله هغه کپړه ګرانه شوه او خلکو ته ضرورت شو نو بیا مې خرڅه کړه. نو چې ډېره لویه ګټه مې پکې وکړه. زرګونه درهم په زرګونو درهمو ګټه مې وکړه او صاحب نیمه سته ونیوه زما سړی خوشحاله و. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي انا لله و انا الیه راجعون. ته پې خوشحاله ها د مسلمان د مجبورۍ تا دومره ناجیزه فایده اخیستې ده. مسلمان ته کپړه ګرانېدل او تا ګرانۍ ته یې ښودې وه الله نه نه یېرېږي الله له به جواب ورکړې. اوس هم بعضې خلک یې غنم به راوړي بازار کې دکاندار به اوړه راوړي غنم به راوړي بس خوندېږي چا باندې به نه خرڅوي ولې ورېږه شی ګرانېږي. دا ډېره لویه ګناه ده ډېره خطرناکه ګناه ده. کوم انسان چې دا چل کوي چې شی اخلي په بازار کې خوندې کوي چیني دي غوړي دي اوړه دي غنم دي دې لپاره یې خوندې کوي چې دا ګران شي نو بیا به یې خرڅوم. د الله قهر او غضب له ډغره ورکول دي. دا سړی د ده رزق مړوندې کېږي او ورپسې کېږي به الله به د ده په دې رزق کې او د ده په تجارت او کاروبار او ګټه کې هېڅ قسم برکت نه اچوي. دا یاد وساتئ. او مسلمان ته ضرر دی تکلیف دی رزق الله ورکوي تا هم درکوي دی بل هم ورکوي قطعا ذخیراندوزي به نه کوئ. دا ډېره لویه ګناه ده خطرناکه ګناه ده. ګورئ هغه مال چې ته ګټې اب هم نه له لاړ شي او هغه خپله چې کوم د سر پیسه دی اب هم نه له لاړ شي لپنګ به ناست دی بیا د الله په دنیا کې او الله سره سزا خو بیا جدا ده. وی خطره په دې خوشحاله چې ډېرې پیسې دې وګټلې خوشحاله خاندې ولې لکه کپړه ګرانېدله او تا وی ګرانه به خرڅه کړم او ګرانه دې خرڅه کړه. مسلمان د مجبورۍ نه دې ناجیزه فایده اخیستې ده ډېره لویه ګناه دې ګټلې ده. څومره ګټه ستا کېږي نیمه وایي دومره زر درهم مې کېږي. درهم نن سبا د 15 شپږ روپو برابر دی شرعي درهم. دومره زره درهم مې کېږي زه یې کور ته لاړ او هغه یې راوویستې وایي دا ستا نیمه ګټه خو درجې به در کوم او ته به لاړ شې چې زما د کپړې اصل څونه پیسې وي اصل او چې څومره یې ګټه کړې ده دا به ټول هغې ښار ته یوسې او د هغې ښار په فقیرانو باندې به تقسیم کړي. تا په ناجایزه طریقه دا پیسې ګټلې دي نو ګټه به اوس ګوره سړی سوچ کوي نو ګټه دې صرف تقسیم کړي. نو د کپړې اصل مال خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اولې تقسیموي د ګټه تقسیم کړه که نه ته مخالفونه چې دې ګټه کړې ده هغې دې واپس ورکړه. نه 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 هغه چې څومره دې ګټه کړې ده هم په هغه خلکو واپس تقسیم کا او چې زما د کپړې کوم اصل قیمت دی اصل قیمت هغه هم هغې ګټې سره اوس ګډوډ شوی دی هغه پیسې هغې سره ګډې وډې شوي دي پته یې پکې نه لګي. نو اصلي دا کپړې چې کوم هغه لکونو روپو پیسې دي هغه هم یو څه په غریبانو تقسیم کا او تا محنت مزدوري کړې ده هغه د جیب نه ته خپلې نیمې پیسې واخله. دې ته ایمانداري وایي. پټ تاجر او سوداګرو ایمانداري پکې دې ته وایي. بعضې خلک اوس امام ابو حنیفه رحمه خبرې کوي امام صاحب داسې امام صاحب داسې امام صاحب نوک ته به هم څوک ونه رسي نه په علم کې او نه په تقوا او پرهېزګارۍ. یو سړي دې پیسې قرض کړې وي 100,000 درهم 100,000 درهم دا دې یو سړي قرض کړې دې زمانه کې تقریبا 15 لک روپۍ دې جوړېږي دې ته قرض کړې. یو ځل په لاره امام صاحب روان دی او سړی هم روان دی چې روان دی نو دې سړي چې دا امام صاحب ولید نه په یو کوڅه کې روان شو امام صاحب ورمنډه کړې مټې ونیو یا لکه چېرته تښتې موږ نه پټېږي لار بدلی هغې سړي دا ګمان راغی چې په ما پرې قرضه ده من خپلې پیسې غواړي وروره موږ ولې پټېږي لار دې بدله کړه چې دې ولیدم بعضې سړی چې قرضدار سړی وویني نو پټېږي ته ولې پټېږي وایي صاحب ستا په ما پیسې دي قرض دې راپورې دی ما سره شته دی نه او نیټه دې تېره ده نو بس ما له حیا راځي در مخامخ کېدی شم او چې کله پیسې برابر کړم راځم به وایي ښه ته زما مسلمان رورې نو تا زمونږ مجلس په دې وجه پرېښود چې په تا زما پیسې پورې وي او هغه در سره شته دی نه نو ته حیا کې نه راځې ته خو زما مسلمان رورې راځه زما مجلس له پام کوه چې زما نه ځان پټ نه کړې او تا باندې چې زما کوم 100,000 درهم پورې دي دا مې د الله په نظر ته وبخلې ځه خپل کار کوه او وبخې څوک یو 2 روپۍ یو 3 روپۍ وبخې دې زمانه کې استاد چې ما جومات له هغه 10 روپۍ درکړې یاد دې دي استاد هغه چې درې مې جومات لا غشتې وه پکې چې مې غشتې پلانکي دی چې مې 2 روپۍ ورکړې وې 15 روپۍ خیرات به وکړي یو کال به یې یادی او د موږ په څه خیرات دی رښتیا ووایه نیکان خلک هم پکې شته پاکان هم پکې شته خو اکثر خلک چې طالب له ډوډۍ ورکوي نو هغه ورکوي چې په خپل یې نه خوري سوځېدلي او خیراتي چې ملن لکم او د فقیرانو لکم غنم ورکوي نو اب هغې چې د ګونډي نه به ډکي دا زموږ خیرات دی
او مقبره کې چې کوم خیر پیټه اپاسم نه قبليږي اپو د ریاکار شی دی او وړي هم کوم وړي هغه صابون به وړي چې جامې بشلې ځان له کوم وړي خیرات کم کې ځان له کوم صابون اخلي کوله اجازه داسې ده او خیرات من کم کوي دا زمونږ سوچ دی حالان کې خیرات کول صدقه کول الله سره سودا ده پکار دا چې تخپل الله سره سودا کې چې مزیدار او بهترین سودا وکې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کستا پچا قرض پورې دی او دی غریب دی وروي بخا اکه مالدار دی مهلت ولا ورکا مالدار نو خیر دی مهلت ورکا او که غریب دی ورته او بخا قرضدار ته سوی اغه ته سوی مثل الغنی ظلم غوري کته مالداري پر دې قرض در پورې دی و نن در کوم سبا در کوم دا تم ظلم کې نیټه پوره د فورا خپل قرض او تخلاصه کا دوه طرفونه ظلم شروع دي کما یو 10 روپے در پرې دوه د مهلت درن لر کو بیا سود نه غواړم سود ان سبا پروګرام دا شروع دي ډېر خلک سود خواره ګرځي پیسې به ورکی هلکه بلا به میاش پس راکې چې میاش ته پوره شراوه کنيشتا دوه سود براکې نه پوهتاو یو څو په منافع وي نو نه بدلوي هغه ټیم راشي بیا نشته دومره وسیجاتي به راکې دا خو زمانږ او ستاسو ګناه شوه چې کوم قرضدار دی خو چې په چا دې پورې شوې بس توبه وباسه نه مور پی دی بیا د دوکاندارانو نه تپوس وکړئ که نه تپوس وکړئ دوکاندار غریب څه سرمایه وي یو 50,000 شل 10,000 او 10,000 یو لک روپۍ د دوکان کې جوړې دي دا هغې غریب اړې موړې ده دې ساتلی اته ټول قرضدار یې وخوري خو چې چاچا یې وړل چیني یې وړل پی یې وړل بس د مور پی دا سوچ لیکه چې مړه به شم د مرګ پته خو نه لګي وارثان ټیل ورکړي ستا بچي به څه ورکړي ته خپله غاړه نه خلاصوې ستا بچي به ستا غاړه څه خلاصوي دواړو طرفونه ظلم شروع دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا ته بزرګۍ ته ګوره وی ښه په دې وجې چې په تا زما پیسې پورې دا زما مجلس پرېښی دی راځه مجلس الله لپاره مې درته وبخل دا تقوا ولاغه ټوله شپه د رب العالمین عبادت پې کوو د شپې به د قرآن حکیم ختم کوو 2 رکعاته نفل یو رکعت کې یو د قرآن حکیم ختموه بل رکعت کې بل د قرآن حکیم ختموه بعضې خلک په دې باندې سوال کوي یاره وایي دا خو ډېر ګران کار د شپې په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختمول دا خو د انسان عقل نه لي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کرامت و کرامت دا د عقل نه بعد خبرې دي عقل بالکل ستا نه دي شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه دا واقع لیکلې ده هغه به 6 غنټې کې قرآن شریف ختمو اول اخره پورې 6 غنټې کې صاحب د هندوستان چې څومره علما او قاریانو هغې پرې راپاڅېدل وی دا ته ګناه کې ظلم کې نبی علیہ السلام فرمایي 3 ورځو نه مخکې به قرآن نه ختمې 30 غنټو کې ختمې دا زیاتې دی هغه وی داسې وکړې کښېنې رات کښېنې زه درته قرآن شریف شروع کوم که مې ختم که خو ټیک ده او که مې ختم نه که ستاسو خبره به ټیکې د دهلي په جامع مسجد کې چې څومره علماو مشهور لوی راغونډ شو او دا لوی لوی قاریان راغونډ شو حافظان چا ورته چې قرآن یاد و هغه ورته غوږ کېښود او چې چاته یاد نه قرآن شریف لاس کې ونیوه او د مازدیګر مونځ وشو او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه ورته قرآن شریف تلاوت شروع الحمدلله نه ورته شروع کړه د ماښام بانګ یې نه ویلې چې والناس ته ورسېدو ماښام بانګ نه ویلې چې والناس ته ورسېدو طی الزمان او طی المکان دا زموږ د تصوف یو باب دی مستقل رب العالمین بعضې وخت یو انسان ته زمانه را نږدې کړي په لږ وخت کې د ډېر کار والي دا د هغه کرامت دی کرامت هغه کار دی چې الله تعالی د یو مسلمان بنده نه چې پیغمبر نه یو مسلمان بنده د هغه نه داسې یو کار والي چې هغه د عقل نه خلافي دې ته کرامت وایي او طی المکان بعضې وخت کې په لږ وخت کې ډېر مزل وکړي په لاره رواني الله تعالی ورته را ځمکه راغونډه کړي د هغه دا خیال وي 1 غنټه کې څونه مزل کېږي دله الله تعالی داسې یو طاقت ورکړي چې هغه په 2 منټه او په 3 منټه کې هغه مزل وکړي 15 شوال ورکړي چې کوم کار کېږي هغه الله تعالی په غنټه کې دننه وایي دا نیکانو بندګانو رب العالمین دا طاقت ورکوي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو د کرامت خاوند و نو که هغه په شپه کې 2 ځله په یو رکعت کې یو ځل په بل رکعت کې بل ځل قرآن حکیم ختمو بېشک بالکل د عقل نه خلاف او بار خبره ده او د کرامت نه بار خبره نه ده دا د هغه کرامت او د هغه بزرګي وه د هغه نیکي وه د شپې به یې قرآن حکیم ختمو د ورځې به لګیا طالبانو ته درسونه به یې ورکول او د قرآن او د سنت د مسایل به یې خپل دا د هغه مشن و د هغه پروګرام او مجاهد څومره استاد دی د حماد دی یو ځل د خپل استاد ته ورغی حماد ته هغه ډېر خفه ناست و امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې استاد جي ولې پریشانه ناست دی وایي په 2 وجو پریشان یم یو خو دا دی چې
زمونږ د علاقې ته یو سړی راغلی دهري دا دهري هغه خلک دي چې الله نه مني نو هغه د خلکو عقیدې برباد کړې ډېر خلک یې ګمراهان کړل د خلکو په ذهن کې خرابې خبرې اچوه چې الله نشته خدای نشته الله نشته نو ډېر خلک یې ګمراهان کړل یو خو په دې ډېر پریشان یم دویم مې بېګا یو خوب لیدلی د هغه خوب د وجې نه پریشان یم هغه خوب دا دی چې بېګا د خوب اینم چې یو اونه ده اونه شنه او په هغه اونه کې شنې پاڼې دي وړې کچه پاڼې دي یو خنزیر راغی او د هغه اونې نه یې هغه ټولې شنې پاڼې وخوړې بلکل یې اونه د پاڼو نه تشه کړه او بیا هغه اونه په منځ وشلېده چې وشلېده د هغې نه یو زمری راووت زمری چې راووت په هغه خنزیر باندې حمله وکړه او هغه خنزیر یې داسې بلکل خنې ونې کو دا اندامونه یې وله پرې کړل او خنزیر یې په هغه ساعت باندې ټوټې کو مړ شو دا خوب مې لیدی دی او ډېر زیات پریشان یم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې استاد جي مخه پکې دا خو د خوشحالۍ خبره دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره خوب خو ډېر مزېدار دی څنګه وایي دا اونه چې ده نو دا ته د ما استاد یې ته دا اونه او دا څومره شنې پاڼې چې ته ولیدې په دې اونه کې دا کچه مسلمانان دي دا واړه دا کمزوري مسلمانان دي وړې پاڼې دي دا واړه مسلمانان دي او دا خنزیر چې تا ولید چې دا پاڼې خوري دا دهري دی دا دهري د خنزیر په شکل تا ته الله وښو دی راغی او دا کچه مسلمانان چې دا کمزوري مسلمانان دي د شنو پاڼو په مثال دي دا ټول وخوړل دې خنزیر وخوړل دې دهري وخوړل ګمراهان یې کړل عقیدې ولا برباد کړې بیا دا اونه شنې ده نو زمری دې راووته نو ته اونې ته وشلې زه دنه راووتم زه ستا شاګرد یم که زه هغه زمری یم او د زمری دهري به نه کړو دا دهري به برابر و استاد خوشحاله شو دا خو واقعي مزېدار خوب دی او امام صاحب رحمت الله علیه رب العالمین ډېر لوی پوهه ورکړې ډېر زیات هوښیار ډېر عقلمند دا علم سره عقل ډېر ښه شی دی کوم علم سره چې عقل دی هغه هم د طبیعي ذریعې علم سره پوهه هغه پارسیبان وایي یک من علم را 10 من عقل باید یو من علم لس من عقل پکار دی چې لس من علم د سره عقل پکې هم مصیبت دی پوهه ولا پکار ده پوهه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو ډېر انتهایي پوه خدای پاک هغه له یو سوچ او سمجھ او پوهه ورکړې وه بس راووت میدان ته اعلان یې هغه دهري متعلق هغه له ورغې وی ته خلکو عقیدې بربادې مقابله کوو بادشاه سلامت دلته یو سړی راغلی دی دهري دی او د خلکو عقیدې بربادوي هغه وی دا خو مقابله به پکار داسې خو زه دې نشم هنر کولی پیری ولا زه سره مناظره کوم مقابله بحث کوو ټیم یې مقرر کړ چې ټیم یې مقرر کړ د بادشاه دربار کې دنیا خلک را جمع شو هغه سړی چې دهري دی او خدای نه مني هغه هم دی د هغه ملګري هم ناست دي امام صاحب رحمت الله علیه شاړه بیشاړه جامو کې دی هم ورغی دهري ورته وایي چې ما سره به څوک مقابله کوي امام صاحب ورته وایي زه به در سره کوم لرې چې وایي ته خو راکوټه غوندې مولی ته ما سره مقابله کولی شي ورشه چې تلوي استاد دی راوله ته ما سره مقابله نه شي کولی امام صاحب ورته وایي زه که راکوټې مولی یم او کار صاحب م خو زه سره مقابله کوم اوس به دې پته ولګي چې ته په حق یې او که زه په حق یې هغه دهري هوښیار و هغه یو بل نه به سوالونه کوو زه به ستا نه سوال کوم ما له به د هغې جواب راکړې بیا ته ما نه سوال کوم زه به ستا سوال جواب در کوم ډېره ښه بادشاه ناست دربار کې خلک هم ناست دي دهري ورته وایي عجیبه سوالونه پرې کوي وایي لومبی سوال مې دا دی چې تاسو وایئ چې د الله نه نه مخکې څوک شته او نه به ترې وروسته څوک شته اول هم دی او اخر هم دی د رب العالمین نه مخکې څه نو بس الله او د الله نه وروسته هم څه نشته از الله دی د دې مخکې څه شته ازلي دی د دې وروسته څه شته ابدي دی موږ به ټول مړ شو هلاک به شو الله به موږ رب العالمین موجود و د دې یو مثال به داسې ماته خارج کې داسې ماته یو مثال به وښایي چې داسې یو شی وي چې د هغه نه د مخکې یو شی وي نه وروسته وي ځکه ما داسې یو شی وښایه اوس که دا لوډ سپیکر دی نه مخکې یو ځای شته که دا کوټه ده دی نه مخکې د چا کور دی د هغه نه مخکې د بل چا کور دی د هغه نه مخکې د بل چا کور دی د دې جومات نه وروسته لار ده هغې نه وروسته د بل چا کور دی نو داسې شی خو دنیا کې نشته دی چې د هغې نه مخکې یو شی وي د دې وروسته یو شي د دې مثال وښایه امام صاحب ورته وایي دا انسو د عدد دا شمېر درځي وایي وایه هغه وی 1 2 3 4 5 6 اووه وی دا تپوس د نه کوم چې د یو نه مخکې څه شی دی د 1 نه مخکې یو نه مخکې څه شی دی هغه وی د یو نه مخکې اوس نشته
شروع خو د یو نه کېږي په عدد کې په شمېر کې د ایک نه مخکې بل څه شی نشته پیسو کې وی ښه ده وایه 4 5 6 اوه 8 سل زر کرور ارب کرب زه ورپسې شابه لږ یو لږ ساعت پس نو بس چپ شو وی شابه وایه وی نور خو ما نه راځي وایه ورپسې اخیري به ځان رسې داسې حد ته به رسېږي شابه وایه چپ کېږي به نه وی به دا ما چې څونه انسي وي دې نه پس خو ما د نور انسي نشته وی دا تمام مثال وفو چې د عدد کم شمیر دی د ایک نه مخکې د یو نه مخکې څه نشته او چې ته څومره شمیر خلاص کې نور ورپسې ځه اخر کې یو داسې حد ته به ورسېږي د هغې نه پس به بل سم نه وی ښه دویم سوال دا درته کوم چې ته وی الله ارض موجود دی د دې یو مثال لره راکړه وی پی راغوښتل پی یو لوی جا نو امام صاحب دې دهري ته وایي وی دا تپوس تنه کوم چې په دې پیو کې غوړي شته که نشته وی او بالکل غوړي پکې ولې پی چې شاربې ماسته دې جوړ کې او وی شاربې نو شملې اخوا چې بل خوا چې کوچې غوړي دي دې پیو کې غوړي شته وی او وی دا غوړي کم ځای دي په دې پیو کې اشوغانه والا دا غوړي ته مله راوباس دا په دې پیو کې دا غوړي په کم ځای کې موجود دي وی دا په دې ټولو پیو کې موجود دي نه نو یو خاص ځای کې وی وی خاص ځای کې نه دي دا پیو وی که دا ډرم د پیو ډېر اوږد شي او ډېر تلل شي وی بیا په ټولو پیو کې دا غوړي پراته دي خوانه پراته دي نو ته څنګه وایې چې ته داسې ما ته د الله متعلق یو مثال وښایه چې الله ارض موجود دی لکه یو مثال ما ته وښایه دا دې مثال شو که نه دا غوړي په دې پیو کې که پی 10 ډرمه شي که لوی حوض شي که د دریاب عمره شي هر یو جز کې دا غوړي خوانه پراته دي وی ښه دا درېیم تپوس ته نه کوم چې ته وایې چې الله هر چا ته ګوري نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دو سیزونه میں پری خودل نزان نپس او ترسو پور چې تاسو په دغه دواړو سیزونو عمل کړی وي نو گمراهان بنشه په دغه دو سیزونو چې منګولې لګولي عملم پې کړی وي نو تاسو به پنیغ لاری پا صراط مستقیم بے چرے بم دنیغ لاری نا خطا نشے و گمراہان بنشے ادو سیزون سشے دے یو دا اللہ کتاب قرآن حکیم او بل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روڑ شو سنت او دا غخکل طریقے قرآن حکیم تا زمونږ دا طالبان وحی جلی وی دا هغه ښکاره وحی ده چې د جبریل علیه السلام په ذریعه او په واسطه پیغمبر علیه السلام ته راغلی ده او سنت د نبی علیه السلام چې په کوم څیز ثابت دی هغې ته وحی خفي وی دا هغه وحی ده چې رب العالمین پیغمبر علیه السلام ته زړه ته اچولی ده او نبی علیه السلام بیا د هغې بیان خپل امت ته خپلو صحابو ته کړی ده نو قرآن شو او سنت دواړه وحی ده دواړه د رب العالمین د طرف نه دي نو ښکاره خبره ده چې کم څیز د الله د طرف نه په هغې د مسلمان عملي دې نه بل شی صراط مستقیم نشي کېدی دا نیغه لار د الله ته رسېدلې لار ده اسرونو قرآن باندې عمل او په قرآن پویدل او د قرآن په مفهوم او د هغې په معنا پویدل د هر انسان کار نه دی دارنګې په حدیثو باندې پویدل او د حدیث په معنا ځان پویول او د هغې نه مسله او ښکل دا د هر چا کار نه دی رب العالمین پا دے امت تا نبی علیہ السلام کے صحابوں کے تابعینوں کے داغین پس چکم خلق دی دا سے پاک و پوئے انسانان پیدا کری دی چیغی دا قرآن نا و دا سنت نا دا امت تا پارا مسائل لو باسی قرآن حکیم کے دا آیات تے دا دینا دا مسئلہ روزی دینا دا معلومی گی دینا دا معلومی گی دینا دا معلومی گی دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث تے دینا دا مسئلہ معلومیگی دینا دا مسئلہ معلومیگی نو دا سے خلق چاگی دا قرآن نا و دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث نا مسائل رو باسی او عوام ورباندی پویوی اغی طبیع ایمہ مجتہدین وی امامان چتا سو آئے
الکوی د تر چا په مذهب وی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، تر چا په مسلک د امام شافعی رحمت الله علیه. په خوا د ماشومان ته د خپل استادانو دا خپل کنه امامان سودی په سلور دي، دا ډیر دي، سلورم نه دي. خود دې سلورو امامانو فقه او د دې مذهب مشهور دی. د دې په مذهب باندې چې کم خلق دی هغه ته مقلدین وای، هغه خلق زیات تر د دوی د مذهبونو تشهیر شوی دی، هغه مشهور دی، ځکه دا سلور خلقو تخکار دي. نور په تیر شو زمانو کې د دین علاوه نور مجتهدین او امامان تیر شوی دي. د دې امامانو کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې د قرآن او د سنت نه مسائل برابر بس او امت ته رسي. ځکه ما دا ته وایي چې د قرآن په مفهوم پوهېدل، د هغې په معنا پوهېدل، د هغې نه مسله وښکل د هر چا کار نه دی. دارنګې د حدیثو په مقصد پوهېدل، د هغې نه مسله وښکل دا د هر چا کار نه دی. او نار سړی دا کولی چې ډېر لوی علم غواړي، ډېره لویه پوهه غواړي، هغې باندې طالبان پوهېږي. دغه خبرې نه کوم، ستاسو د عوامو د پوهې دپاره زه یو دوه خبرې درته کوم. نو دغه ائمه حضرات امامان د هغې مقصد او د هغې کار څه دی؟ د قرآن او د سنت نه مسائل راوښکل. مشر امام په دې کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. په خپل وخت کې ده او د شاګردانو ډېر لوی شاګردان یې تېر شوي دي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه، امام ظفر رحمت الله علیه، بیا د هغې شاګرد امام محمد صاحب شاګرد امام شافعي رحمت الله علیه دی، د هغه شاګرد امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دی. دا ټول امامان د امام صاحب شاګردان دي. او بیا دا وروسته چې کوم محدثین تېر شوي دي، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داود، دا ټول د دوی شاګردان دي. گویا لوی محدثین، دا حدیث لوی امامان او د فقه لوی امامان، دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دي. او رب العالمین چې هغه له کومه پوهه ورکړې ده د خپلو شاګردانو او د په شریکه د قرآن حکیم او د احادیثو نه 12.5 لکه مسلې راوښکې دي په خپله زندګۍ کې. 12.5 لکه مسایل. او دا داسې نه وه، هغه عالمو مجتهدو امامو، خو داسې نه وه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپله زمانه کې دینی مدرسې جوړې کړې وې. لکه نن سبا چې ته مدرسه جوړه کړې، زه جوړه کړم، بل څوک جوړه کړي. خو مونږ چې مدرسې جوړو نو چندې وله غواړو، بې د چندې نه خو مسله چلېږي نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د دې ټولو مدرسو انتظام په خپله کو. د هغې استادانو له تنخواګانې به په خپله ورکولې، د هغې طالبانو له خوراک او څښاک تر د جامو پورې ضروریات دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ذمه و. تاریخ لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل دور کې 14 مدرسې وې، درسونه غټ غټ 14 غټې غټې مدرسې. دا بالذات هغه وې چې د هغې نګراني به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوله. بیا د هغه د شاګردانو مدرسې د هغې شمېر نشته، د شاګردانو مدرسې د هغې شمېر نشته. اگر چې هغه مدرسې داسې نه وې لکه زمونږ او ستاسو د مدرسې چې دي، هغې کې به د احادیثو د فقه درسونه کېدل. او په دغه مدرسو کې چې څومره استادانو د هغې انتظام ټول د امام صاحب په ذمه و. چندې مندې سوالونه به یې وله نه کول. او که ته وایې دا دونه پیسې کم ځای وې، نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زبردست تاجر و، ډېر لوی زبردست هغه تاجر و، تجارت به یې کو. او بیا د کپړې تاجر و، دا کپړه به یې اخېستله او هغه به یې خرڅوله، او د هغې ډېر لوی مارکیټ و، ډېر لوی انتظام و. نو د کپړې تجارت به یې کو، د هغې سوداګري به یې کوله. او ایمانداري څونه وه. یو ځل یو کس له کپړه ورکړې وه په مزاربت ته دا یو طریقې چې زه دله مثلا پیسې درکمه او تا ته ووایم چې ته په دې پیسو باندې کار کوه، او چې څومره ګټه وکړي نیمه ګټه ستا او نیمه زما ده. پیسې به دمئ او مزدوري او عمل به ستئ، او چې څومره ګټه یې به نیمه. دې ته مزاربت ویل کېږي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چاله کپړه ورکړې وه یو سړي له، زه دا کپړه یوسه او دا خرڅه که، تجارت پکې کوه، او چې څومره ګټه وشوه نیمه سته او نیمه زما. سړی راړه هغه کپړه یو ښار ته یوړه. ډېره موده پس دا سړی واپس راغی. امام صاحب ورته وایي هلکه ته خو به نور کله زر راتلې، تا خو ډېر لوی ټایم تېر کولې، کپړه نه خرڅېدله که څه چلو؟ وایي نه صاحب، زه چې کومې علاقې ته تللی وم او کپړه مې وړې وه، نو هلته د کپړې قات و. بعضې وخت کې د غنمو قات شروع شي نو خلک دا غنم خوندي کېږي دي، ودرېږه چې ګران شي بیا به خرڅوم. دا ښه خبره نه ده، دا ناجایز دی. نو دوی چې ما کپړه یوړه نو هلته کې د کپړې قحط نه پیدا کېده، نو ما هغه کپړه خوندي کړه.
ما وی ادرېږه چې دا کپړه سنبال کم، نو چې کله دا کپړه ښه ګرانه شي نو بیا به خرڅه کم. نو صاحب کې مې ښوده، نو چې ورو ګرانېده ما نه خرڅوله، نو چې هر کله هغه کپړه ګرانه شوه خو خلکو ته ضرورت شو نو بیا مې خرڅه کړه، نو چې ډېره لویه ګټه مې پکې وکړه. زرګونه درهم، په زرګونو درهمو ګټه مې وکړه او صاحب نیمه سته او نیمه زما، سړی خوشحاله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي انا لله و انا الیه راجعون. ته پې خوشحاله ها؟ د مسلمان د مجبورۍ نه تا دومره ناجایزه فایده اخیستې ده. مسلمان ته کپړه ګرانېدل او تا ګرانۍ ته یې ښودې وه، الله نه نه یېرېږي؟ الله نه به جواب ورکړي. اوس هم بعضې خلک یې غنم به راوړي، بازار کې دکاندار به وړه راوړي، غنم به راوړي، ابس خوندي کې چا باندې به نه خرڅوي. ولې؟ ورېږه شی ګرانېږي. دا ډېره لویه ګناه ده، ډېره خطرناکه ګناه ده. کوم انسان چې دا چل کوي چې شی اخلي په بازار کې خوندي کوي، چینی دي، غوړي دي، اوړه دي، غنم دي، دې لپاره خوندي کوي چې دا ګران شي نو بیا به خرڅوم، د الله قهر او غضب له ډغره ورکول دي. دا سړی د رزق بلواندي کېږي او ورپسې کېږي به الله به رده په دې رزق کې او رده په تجارت او کاروبار او ګټه کې هېڅ قسم برکت نه اچوي. دا یاد وساتئ. او مسلمان ته ضرر دی، تکلیف دی، رزق الله ورکوي، تعالی هم درکوي، دی بل هم ورکوي، قطعا ذخیره اندوزي به نه کوئ. دا ډېره لویه ګناه ده، خطرناکه ګناه ده. ګورئ هغه مال چې ته ګټې اب هم نه لاړ شي، هغه خپله چې کوم د سر پیسه دی اب هم نه لاړ شي، لپنګ به ناست دی بیا د الله په دنیا کې، او الله سره سزا خو بیا جدا ده. وی خطله په دې خوشحاله چې ډېرې پیسې دې وګټلې، خوشحاله خاندې. ولې؟ ځکه کپړه ګرانېدله او تا وی ګرانه به خرڅه کړم او ګرانه دې خرڅه کړه. د مسلمان د مجبورۍ نه دې ناجیزه فایده اخیستې ده، ډېره لویه ګناه دې ګټلې ده. څومره ګټه ستا کېږي؟ نیمه. وی چې دومره زر درهم مې کېږي. درهم نن سبا د 15 شپږ روپو برابر دی، شرعي درهم. دومره زره درهم مې کېږي. زر یې کور ته لاړ او هغه یې راوویستې، وی دا ستا نیمه ګټه خو در جیبه در کوم. او ته به لاړ شې چې زما د کپړې اصل څونه پیسې وې، اصل، او چې څومره یې ګټه کړې ده دا به ټول هغې ښار ته یوسې او د هغې ښار په فقیرانو باندې به تقسیم کړي. تا په ناجایزه طریقه دا پیسې ګټلې دي. نو ګټه به اوس ګوره سړی سوچ کوي نو ګټه دې صرف تقسیم کړي. نو د کپړې اصل مال خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقسیموي. د ګټه تقسیم نه که نه، کومو خلکو نه چې دې ګټه کړې ده هغې دې واپس ورکړه. نه نه نه، هغه چې څومره دې ګټه کړې ده هم په هغه خلکو واپس تقسیم کا. او چې زما د کپړې کوم اصل قیمت دی، اصل قیمت هغه هم هغې ګټې سره اوس ګډوډ شوی دی، هغه پیسې هغې سره ګډې وډې شوي دي، پته یې پکې نه لګي. نو اصل د کپړې چې کوم هغه لکونو روپو پیسې دي هغه مې اوس په غریبانو تقسیم کا. او تا محنت مزدوري کړې ده، د جیب نه ته خپلې نیمې پیسې واخله. دې ته ایمانداري وایي. غټ تاجر او سوداګرو ایمانداري پکې دې ته وایي. بعضې خلک اوس هم امام ابو حنیفه رحمت خبرې کوي، امام صاحب داسې دی، امام صاحب داسې دی. امام صاحب نقطه به هم څوک ونه رسېږي، نه په علم کې او نه په تقوا پرهېزګارۍ کې. یو سړي دې پیسې قرض کړې وې 60,000 درهم، 60,000 درهم دا دې یو سړي قرض کړې. دې زمانه کې تقریبا 15 لک روپۍ دې جوړېږي. دې ته قرض کړې. یو ځل په لاره امام صاحب روان دی، سړی هم روان دی. چې روان دی نو دې سړي چې امام صاحب ولید نه په یو کوڅه کې روان شو. امام صاحب ورمنډه کړې، مټې ونیو، یلکه چېرته تښتې؟ مونږ نه پټېږي، لار بدلی. هغې سړي دا ګمان راغی چې په ما خو قرضه ده، ما نه خپلې پیسې غواړي. وروره مونږ نه ولې پټېږې؟ لار دې بدله کړه چې زه دې ولیدم. بعضې سړی چې قرضدارې سړی وویني نو پټېږې ته، ولې پټېږې؟ وایي صاحب ستا په ما پیسې دي، قرض دې را پورې دی، ما سره شته دی نه، او نیټه دې تېره ده، نو بس ما له حیا راځي در مخامخ کېدی نه شم، او چې کله پیسې برابر کړم راځم به. وایي ښه ته زما مسلمان رورې، نو تا زمونږ مجلس په دې وجه پرېښود چې په تا زما پیسې پورې دي او هغه د سره شته دی نه، نو ته حیا کې نه راځې، ته خو زما مسلمان رورې، راځه زما مجلس له پام کوه چې زما نه ځان پټ نه کې، او تا باندې چې زما کوم 60,000 درهم پورې دي دا مې د الله په نظر ته وبخلې، زه خپل کار کوم. وبخې څوک یو 2 روپۍ یو 3 روپۍ وبخې دې زمانه کې. استاذه چې ما جومات له هغه 10 روپۍ درکړې یاد دي دي استاذه، هغه چې درې مې جومات لا اخیستې وم، پکې چې مې اخیستې پلان کې چې مې 2 روپۍ ورکړې وې، 15 روپۍ خیرات به وکړي، یو کال به یې یاد دی. او زمونږ به څه خیرات دي؟ رښتیا ووایه، نیکان خلک هم پکې شته، پاکان هم پکې شته، خو اکثر خلک چې طالب له ډوډۍ ورکوي نو هغه ورکوي چې په خپله یې نه خوري، سوځېدلي. او خیراتي چې ملنګ لکم او د فقیرانو لکم غنم ورکوي نو اب هغې چې د ګونډي نه به ډکي،
دا زمون خیرات دی او مقبره کې چې کوم خیر پیټه اخواسم نه قبليږي اخو د ریاکارۍ شعر خو اوړي هم کم اوړي هغه صابون به وړي چې جامې بچلې ځان لکم راوړي خیرات کم کې ځان لکم صابون اخلي کور اجي داسې ده کنه او خیرات مونږ کم دا زمون سوچ ته حالانکه خیرات کول صدقه کول الله سره سودا ده پکار دا چې تخپل الله سره سودا کې چې مزیدار او بهترین سودا وکي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وې کستا پچا قرض پورې دی او دی غریب دی ور وې بخا اکه مالدار دی مهلت ولا ورکا مالدار لم خیر دی مهلت ورکا او که غریب دی ورته وبخا قرضدار ته سوي اغه ته سوي مثل الغنی ظلم گوری کتا مالداری پر دی قرض در پوری دی وی نن در کم سبا در کم دا تم ظلم کے نیٹے پورا دا فوراً خپل قرض و تخلاصا کا دورو طرفنا ظلم شروع دی کما یو 10 روپے در کلی دورو دی محلت در نظر کم بیا سود دا نقوالم سود نن سبا پروگرام دا شروع دی دیر خلق سود خواره گرزی پیسی باور کی علاقہ دا با میاش پس راکے چی میاش نیٹا پورا شراولا کا نشتا دونا سود براکے نپا وطاو یو سوکتا منافعوی نمونا والا بدلوے اگر ټیم راشي بیا نشتا دومره بوسي جاتی براکه دا خو زمانګه استاسو ګنا شو چې کوم قرضدار دی خو چې پچا دی پورې شو بس توبه وباسه د مور پې دی بیا ای دکاندارانو ته پوسو کې کنه دا پوسو کې ته دکاندار غیب څه سرمایه به یو 50,000 شل 10,000 او 1,000 یو لک روپے د دکان کې چوری دي دا هغه غریب اړي موړي دا دې ساتل اته ټول قرضدار یو خوري خو چې چاچا یوړل چینی یوړل پې یوړل بس د مور پې دا سوچ لیکه چې مړ بشم نمر پتہ ہونے لگی وارثان 3 نمبر کے استا بچے بے سور کی تخپل غاڑا نخلاص استا بچے بستا غاڑا سخلاص کی دونوں طرفوں ظلم شروع دے نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقوا تو بزرگی تا گورا وی خپ دی وجہ چې پتا دما پیسې پوری دا دما مجلس پر خره راځه مجلس الله پر مې ته مخه دا تقوا ولا ټول شپه در رب العالمین عبادت پہ کرو د شپې به د قران حکیم ختم کو 2 رکعات نفل یو رکعت یو ځل قران حکیم ختموا بل رکعت کې بل قران حکیم ختموا بعد خلک په دې باندې سوال کوي یره وې دا خو ډېر ګران کار د شپې په 2 رکعاتو کې 2 ځله قران شریف ختمول دا خو د انسان عقل نالي دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کرامت او کرامت دا عقل نبار خبري عقل بالکل ستانه دي شاه اسماعیل شهید رحمۃ اللہ علیہ مولانا شریف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ دا واقعي لیکلی دا هغه بشپک غنټه کې قران شریف ختمو اول نه اخره پورې شپک غنټه کې سیب د هندستان کې څومره علما او قاریانو هغه پر پاسې دل ودا ته ګناه کې ظلم کې نبی علیہ السلام فرمایي 3 ورځې مخکې به قران نه ختمه 30 بشپکو غنټو کې ختمه دا جاتی دي هغه ودا سیو کې کینه رات کینه زه ته قران شریف شروع کوم کمه ختم کا او ټیک تا او کمه ختم نه کا تاسو خبره به ټیک د دیلی په جامع مسجد کې چې څومره علما مشهور لوی اراغون شو او د لوی قاریان راغون شو حافظان چاوته چې قران یاد هغه ته وقت کې خود او چې چاته یاد نو قران شریف لاس کې ونیو او د مازیګر منز او شو او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه ته قران شریف تلاوت شروع الحمدلله نه وته شروع کو د ماخام بانګ نو ویل چې وناس تورسه ماخام بانګ نو ویل چې وناس تورسه توي الزمان او توي المكان دا زموږ تصوف یو باب دی مستقل رب العالمین بعض وخت کې انسان ته زمانه را نږدې کی په لږ وخت کې ډېر کار وایي دا کرامتي کرامت هغه کار دی چې الله تعالی د یو مسلمان بندنا چې پیغمبر نه یو مسلمان بندي دا هغه نه داس یو کار والی چې هغه د عقل نه خلافي دې کرامت وایي او توي المكان بعض وخت کې په لږ وخت کې ډېر مزل وکي بلار رواني الله تعالی وتعالى ازمه کرا غونډه کی داغه د خیالي یو غنټه کې سونه مزل کېږي د الله تعالی داسې او طاقت ورکړي چې هغه په 2 منټو په 3 منټه کې هغه مزل وکړي پنځه شوارو د کې کم کار کېږي هغه الله تعالی په غنټه کې لدنه وایي نه کانو بندگانو رب العالمین د طاقت ورکړي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدای کرامت خاوند نو کاغه پشپه کې 2 ځله په یو رکعت کې یو ځل په بل رکعت کې بل د قران حکیم ختمو بشک بالکل د عقل نه خلاف او بار خبره ده او د کرامت نه بار خبره نه دا دغه کرامت او دغه بزرګي و دغه نیکی و نشپې به قران حکیم ختمو دروازه بلګیو طالبانو ته درسونه به ورکول او د قران او د سنت مسائل به خپل دا دغه میشن او دغه پروګرام او مجاهد سمرو استاد د حماد دی یو ځل خپل استاد لورغي حماد هغه خپناست امام سے رحمت اللہ علیہ ورته وی چې استاد جی ولی پریشان ناشته په 2 وجو پریشان یم
یو خدا دی چې زمونږ د علاقې ته یو سړی راغلی دهري، دا دهري هغه خلک دي چې الله نه مني، نو هغه د خلکو عقیدې برباد کړې، ډېر خلک یې ګمراهان کړل، د خلکو په ذهن کې خرابې خبرې اچوه چې الله نشته، خدای نشته، الله نشته، نو ډېر خلک یې ګمراهان کړل. یو خو په دې ډېر پریشان یم. دویم مې بیګا یو خوب لیدی دی، د هغه خوب د وجې نه پریشان یم. خوب دا دی چې بیګا د خوب اینه چې یو اونه ده، اونه شنه، او په هغه اونه کې شنې پاڼې دي، وړې کچه پاڼې دي. یو خنزیر راغی او د هغه اونې نه هغه ټولې شنې پاڼې وخوړې، بلکل یې اونه د پاڼو نه تشه کړه، او بیا هغه اونه په منځ اوشلېده، چې اوشلېده د هغې نه یو زمری راووت. زمری چې راووت په هغه خنزیر باندې حمله وکړه، او هغه خنزیر یې داسې بلکل خنې و نیک او دا اندامونه یې وله پرې کړل، او خنزیر یې په هغه سات باندې ټوټې کو مړ شو. دا خوب مې لیدی دی او ډېر زیات پریشان یم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې استاد جي مخه پکې دا خو د خوشحالۍ خبره، دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره، خوب خو ډېر مزېدار دی. څنګه وایي دا اونه چې ده نو دا ته زما استاد یې ته دا اونه، او دا څومره شنې پاڼې چې تا ولیدې په دې اونه کې، دا کچه مسلمانان دي، دا واړه، دا کمزوري مسلمانان دي، وړې پاڼې دي، دا واړه مسلمانان دي. او دا خنزیر چې تا ولید چې دا پاڼې خوري، دا دهري دی، دا دهري د خنزیر په شکل تا الله خو دی راغی، او دا کچه مسلمانان چې دا کمزوري مسلمانان دي، د شنو پاڼو په مثال دي، دا ټول خوړل، د خنزیر خوړل، د دهري خوړل، ګمراهان یې کړل، عقیدې والا برباد کړل. بیا دا اونه اوشلېده، نو زمری ترې راووته، نو ته اونه ته اوشلېدې، زه دنه راووتم، زه ستا شاګرد یم که نه، زه هغه زمری یم، او د زمری دهري مړ کړ، دا دهري بدله زه برابر. استاد خوشحاله شو، دا خو واقعي ډېر مزېدار خوب دی. او امام صاحب رحمت الله علیه رب العالمین ډېر لوی پوهه ورکړې، ډېر زیات هوښیار و، ډېر عقلمند. دا علم سره عقل ډېر ښه شی دی، کم علم سره چې عقل نه هغه هم د تبې ذریعه، علم سره پوهه. هغه پارسیبان وایي یک من علم را 10 من عقل باید، یو من علم للس من عقل پکار دی، که لس من علم د سره عقل پکې نه هم مصیبت دی، پوهه ولا پکار ده، پوهه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو ډېر انتهایی پوه، خدای پاک هغه له سوچ او سمجھ او پوهه ورکړې وه. بس راووت میدان ته، اعلان یې وکړ، هغه دهري متعلق هغه له ورغې وی ته خلکو عقیدې بربادې، مقابله کو بادشاه لاله، بادشاه سلامت، دلته یو سړی راغلی دی دهري دی، او د خلکو عقیدې بربادوي. هغه وی دا خو مقابله به پکار دي، داسې خو زه دې نشم لرکولی، پیری ولا زه سره مناظره کوم، مقابله کوم، بحث کوم. ټیم یې مقرر چې ټیم یې مقرر کړه، د بادشاه دربار کې دنیا خلک را جمع شو. هغه سړی چې دهري دی او خدای نه مني، هغه هم دی، هغه ملګري هم ناست دي. امام صاحب رحمت الله علیه شاړ بیشاړ جامو کې دی ورغی. دهري ورته وایي چې ما سره به څوک مقابله کوي؟ امام صاحب ورته وایي زه به در سره کوم. لرې شوي ته خو را کوټه غوندې مولی، ته ما سره مقابله کولی شي؟ ورشه چېرته لوی استاذ دی راوله، ته ما سره مقابله نه شي کولی. امام صاحب ورته وایي زه که را کوټې مولی یم او کار صاحب خو زه سره مقابله کوم، اوس به دې پته ولګي چې ته په حق یې او که زه په حق یم. هغه دهري هوښیار و، هغه وایي یو بل نه به سوالونه کوو، زه به ستا نه سوال کوم، ماله به د هغې جواب راکړې، بیا ته ما نه سوال کوه، زه به ستا سوال جواب در کوم. ډېره ښه، بادشاه ناست دربار کې، خلک هم ناست دي. دهري ورته وایي عجیبه سوالونه پې کوي. وایي لومبی سوال مې دا دی چې تاسو وایئ چې د الله نه مخکې څوک شته او نه به ترې وروسته څوک شته، اول هم دی او اخر هم دی، د رب العالمین نه مخکې څه نو، بس الله، او د الله نه وروسته هم څه نشته، بس الله دی، نه ترې مخکې څه شته ازلي دی، نه ترې وروسته څه شته ابدي دی. مونږ به ټول مړه شو، هلاک به شو، الله به مونږ نور رب العالمین موجود و. د دې یو مثال به داسې ما ته خارج کې داسې ما ته یو مثال به وښایي چې داسې یو شی وي چې د هغه نه د مخکې یو شی وي نه وروسته وي. ځکه ما داسې یو شی وښایه، اوس که دا لوډ سپیکر دی نه مخکې یو ځای شته، که دا کوټه ده دی نه مخکې د چا کور دی، د هغه نه مخکې د بل چا کور دی، د هغه نه مخکې د بل چا کور دی، د دې جومات نه وروسته لار ده، هغې نه وروسته د بل چا کور دی. نو داسې شی خو دنیا کې نشته دی چې د هغې نه مخکې یو شی وي نو د وروسته یو شی وي. د دې مثال وښایه. امام صاحب ورته وایي دا انسو د عدد دا شمېر درځي؟ وایي وایه. هغه وی 1 2 3 4 5 6 اوه. وی دا تاسو نه کوم چې د یو نه مخکې څه شی دی، د یک نه مخکې یو نه مخکې څه شی دی.
هغه د یو نمخ کې اوس نشته شروع خو د یو نه کېږي په عدد کې پشمیر کې د ایک نمخ کې بل څه شی نشته پینسو کې وی خدا وایا 4 5 شپږ اوه اته سل زر کروڑ ارب کرب زور پسې شابه لګیاو لږ سات پس نو بس چپ شو وی شابه وایا وی نور خو ماله نه راځي وایا ورپسې اخیری به ځان رسې داسې حد ته به رسېږي شابه وایا چپ کېږي به نه وی بس دا ما چې څونه انسي وي دې نه پس خو ما ته نور انسي نشته وی دا تمام مثال وخو چې دا عدد کم شمیر دی د ایک نه مخکې د یو نه مخکې څه نشته او چې ته څومره شمیر خلاص کې نور ورپسې ځه اخر کې یو داسې حد ته به ورسېږي د هغې نه پس به بل انسان نه وی ښه دویم سوال دا درته کوم چې ته وایې الله ارض موجود دی د دې یو مثال لره راکړه پی راغوښتل پی یو لوی جام نو امام صاحب دې دهري ته وایي وی دا تپوس ته نه کوم چې په دې پیو کې غوړي شته که نشته وی او بالکل غوړي پکې ولې پی چو شاربې ماسته ته جوړ کې او وی شاربې نو شملې اخوا شي او کوچ بل خوا شي کوچې غوړي دي دې پیو کې غوړي شته وی دا غوړي کم ځای دي په دې پیو کې قاشوغه راواله دا غوړي ته مال راو بس دا په دې پیو کې دا غوړي په کم ځای کې موجود دي وی دا په دې ټولو پیو کې موجود دي نه وی یو خاص ځای کې وی خاص ځای کې نه دا پیو وی کدا ډرم د پیو ډیر اوږد شي او ډیر پلن شي بیا په ټولو پیو کې دا غوړي پراته دي خواره پراته دي نو ته څنګه وای چې ته داسې ماته د الله متعلق یو مثال وخایا چې الله ارض موجود دی ذکر یو مثال ماته وخایا دا دې مثال شو کنه دا غوړي په دې پيو کې په لس ډرم شي کلوې حوض شي کړی دی دریاب مرشي هر یو جز کې دا غوړي خواره پراته دي وی خدا دریم تاسو نه کوم چې ته چې الله ارچا ته ګوري د دې یو مخارج کې ما تخکار یو مثال وخایا چې ما ته پته ولګي امام صاحب ورته وایي شمع راوړی شمع په راوړه بل کړه نو چې بل کړه نو امام صاحب ورته وایي د شمع محکم طرف ته دی دهری وی کم طرف ته هغه ناستو وی دې طرف وی تال تکین اوسې محکم طرف ته وی اخوا وی ال تشات کینا وی اوسې محکم طرف ته وی دې خوا وی دې بل طرف ته کینا چې کینا اوسې محکم طرف ته دې بل تا او چې کم سړی بلای ابس وی چې مخې کم ته پورته وی دې مثال شو کنه بجلینا باتینا چې کم خلق په کم طرف ته تو دې سپومې ار سړی وی داس پومې ماته ګوري تاسو دا کنه چې په کوم طرف رواني ارسل وي داس په مې ما سره په چکر روانه ده مثال شو هغه دهری وته وی چې خیو بل تاسو ته نه کوم وې دې وخت ستا خدای څه کار کوي دا راته چې دې وخت ستا خدای څه کار کوي امام صاحب وته ګوره درې تاسو ته وکړل اوس ترا کوشه چې بیا درې تاسو زوکم هغه نه پس بیا ته بل تاسو کې یاره وی دا خو ټیک تا نه هغه دهری را کوس شو او امام صاحب په کرسي کې ناست وی وای کنه تاسو سوال وسلورم وی سلورم سوال مې دا چې ستا خدای اوس دې وخت څه کوي وی زما خدای دې وخت دا کې چې ستا غوندې بے وقوف او قمقل سړی د کرسي نه راخته کوي او ما پکې نه دا زما د الله کار دی هغه دهری رب العالمین مسلمان هغه الله مسلمان عجیب کوی الله ور کړی یو سړی یو عالم د امام صاحب سره روانه دی مولیان سره دخل کو باز وخت روانه خو چې خاري خټه کېون خو بیا را منډي وای نه هغه مولا صاحب چې امام صاحب سره روانه هغه زمانه کې بد قسمت نه زموږ دي بوریانو کې دا مصیبت شته هر قوم کې را جواز مولام نه هر چا خپل دغه کې یو بل سره نه لګي زما خو الحمدلله ټولو سره علما مې ټول خوښ دي طالبان او مولیان او نیکان مې رسول مې خوښ حسد بغض دې کې نه کوم چا سره نو یو عالم د امام صاحب سره روانه و لري بدر علی به ورپسې وي یو ځل د عالم کې دی ناغه کور کې ناستو د خدي سره او خدي سره څه مسله باندې چیر چال راغی چې چیر چاړې راغې نو دا ښځې ورسره خبرې نه کولې شپه ده دې ورته وایي ښځې خبرې کوه او ورسره خبرې نه کوي نو دا ملا صاحب ورته غوسه شو وایي که تر سبا خطو پورې تا ما سره خبرې ونه کړې داسې ورته وایي که سبا خطو پورې دی وایي ما سره خبرې ونه کړې نو ته به ما په درو طلاقو طلاق اوس دا دې طلاقونه به ګورې ځان ساتئ طلاق لفظ الله ته مسلمانو ساتي خځه سره اثر وانه کا روانه نینو یو ډب دوله ورکا خیر دې د کوټیر وانه وسره جوړه کا خدا سے مستقل طلاق لفظ استعمالول دا ډیر ابغض المباحات مباح دي په بعض حالاتو کې خدا الله نه دی خو ځان ساتي سړي خلینو خو الفاظو قتل کې سبا خطو پور دې ما سره خبرې ونه کړې نو ما په درو طلاق او درې طلاق لفظ وې ظالم
یو طلاق چې سړی وکړي نو ځا گنجائش کېدی چې یا ښځې دا خو سبا خطو والا دی د خدای ظالم او که سبا راوخته نو ته به طلاق شي او داسې طلاق چې درې مې ویلي دي ګورې نو بیا به څه کوې ماشومان بچي دي دې ځره به څه کوې شا به خبرې شروع کړه خو ښځه ورته په لاسونه اشارې کوي ښځې له هم خړه پوخ کړی دی خړې والا پوخ کړی دی خړې نه وي پوخ خبرې به یې کړې وي که نه بس هغې هم په لږ کې سوچ کړی چې خدای دې ستا بیخ او بنیاد وباسي خو چې سبا راوخېږي دنه خو خلاصه شم که نه اشاره وته کوي دی وته اخر مینتونم کوا پخپو مرته پریوزا او صاحب هر قسمه خواري زاریم کو چې سړی گیر شي بیا څه کوي گیر دی غریب مینتونم کوا زاریم کو چې د خدای خاطر وکا اوس دا سبا کرو چې دا ماشومان به سکی ته به سکے او ته پلاس اشاره کوي چې زما خدای مل دی او تا دی خدای تباہ و برباد کیږي تا نه خلاص شم دینه غټ جنت بل نشته واقعي بعض خاون ګور جهنمی جهنم بعض خزب دوزخ او بعض خاون دوزخ اخلاق شي بیا وته من الزاری کا وخذ خلیت خمد بوته جنان دا چې خبره بس سبب خدای راخو دې مخلاص شي د چله کې سوچ کړی چې دا مسله خو بغیر امام صاحب نه نال کېږي اوس دې مشوره را په منډه شوی چې هغه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دروازه ډبول هغه وځه څوک پلان کې جی پلان کې مخ صاحب یو مسله راته په خدای دروازه کولو امام صاحب وکړه ښا تقما بس ډېر خبرې کول ته چل شوی یاره سی بس معافی غواړم مرسته چې مې ویلې دي ما ته یو مسله پیښه ده ښځې ته مې خبرې نه کولې او ما ورته ویلي دي که سبا خطو پورې در سره خبرې ونه کړې نو په دریو طلاق اوس هغه د کافر لور خبرې نه کوي غم شو بشیر دې خدای په داسې ښځه ور واړوي اوس که سبا راوخته بیا به څه کېږي نو هغه امام صاحب ورته زموږ دا خو اسانه خبره ده زه کور کښېنه خبرې ورسره کوه زه درځم الله به خیر یې تلې کورته ښځې سره بیا ناستې ښځو سره بیا خبرې نه کوي او دې سبا ته ګوري چې خدای سبا خو دغه دې رانږدې شو بیا راغر وایي امام صاحب پسې د خدای لپاره امام صاحب څه چل وکړه وایي زه مړه درځم که نه خو لا سبا ته وخت شته دی بیا ترې ښځې سره کښېنه خبرې کو درله بیا دې ترې ښځې له بیا ورته ناستې مینه زاري ورته کوي او سره خبرې نه کوي چې خبرې نه کوي دې بیا را په منډه هی امام صاحب داسې معلومېږي لکه چې ته زما دا مسله نه جوړه او کدا سبا راوخت ماشومان بچی مې دي ښځه مې ده دا څه په لانجه وړېدم د خدای خاطر وکړه د مسلې که څه حل د سړي داره راوباسه یاره وي د سبا دغه نه خو دې وویستمه مانځه نه زه د سره ځم امام صاحب ورسره لاړ سبا خطو ته خو لا ټایم شته دی لا نه دی ختلی ده ته وایي ځه کور کښېنه ښځې سره خبرې کوه او امام صاحب راغی د سبا د خطو نه مخکې لا سبا نه دی ختلی په جومات کې بانګ ووی الله اکبر الله اکبر ښځې دا ګمان وکړه چې سبا خو راوخته ځکه ملا خو هله بانګ وایي چې سبا راوخېږي نو بس سړي ته وایي حقه دې ملا بانګ وایي سبا راوخته تا نه زه خدای خلاصه کړم زه ستا د په دې طرف په مخه او زما په دې طرف په مخه امام صاحب ول اواز ورکوي سبا لا نه دې ختلی سبا نه مخکې دې خبرې وکړئ بانګ یې ورته سبا نه مخکې ووایي سبا نه دې ختلی سبا نه مخکې دې خبرې وکړئ طلاق ختم طلاق نه کېږي دا د هغه هوښیارتوب ښه خبره مو شوه د دوو مسلمانانو منځ کې ښځه خو ناپوهه ده قمقله ده بعضې ناپوهې ښځې پیدا یې خاوندانو سره چیړ او چاړه خوا دې خوا نه هغه مسله چې جوړه شي ښه خبره ده ولې د ښځې د خاوند روانه شوه د دوو کورنو په منځ کې دشمني جوړه شوه اختلافات جوړ شو الله یې د دې نه مسلمانان محفوظ ساتي دا د هغه هوښیارتوب و د هغه پوهې و د هغه عقل و ځیرکتیا الله ورکړې وه پوهې الله ورکړې وه او لوی لوی شاګردان دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو چا په خوب کې ولید وی الله سره څه وکړل وی الله وبخله وی ما ته رب العالمین وفرمایل چې ای امام محمده په دنیا کې مې ستا په سینه کې د خپل کتاب علم اچولی ستا سینه مې د خپل کتاب نه او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړم هغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکو زما وبخله بیا مې تپوس وکړو چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه څه شو وی هغه د ما نه بره مرتبه کې ناست وی بیا مې تپوس وکړو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو امام ابو یوسف څه شو بره مرتبه کې دی دا استاد د امام ابو یوسف استاد امام صاحب وکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم دی وی دا هغه خو تپوس مه کوه هغه خو په ډېرو لویو اوچتو مرتبو کې پورته ناست دی نو دې امامانو حضراتو د قرآن نه او د احادیثو نه مسایل لوټ کړي حضرت معاذ رضی الله عنه
دا خو علمي باس دی، خو طالبانو خبره درته نه کوم، دی ډېر زیات دلایل دي، خو طالبانو په جبه کې پاغي تاسو نه پوهیږئ. هو حضرت معاذ رضی الله عنه نبی علیہ السلام یمن ته لېږل، نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي وی تا خو یمن ته لېږم، فیصله به پسې کې وی د الله په کتاب، او وی که د الله په کتاب کې دی یو مسله اونه مونته بیا وی ستا په سنت د خپل پیغمبر په احادیثو په سنت به عمل کو، او وی که زما په احادیثو کې دی یو مسله اونه مونته نو بیا به څه کې وی اجتهد برأیي، په خپل سوچ او په خپل رأی او په خپل فکر به د قرآن او د سنت نه مسله راوباسم، قرآن نه به راوباسم او احادیثو نه به راوباسم. نو پیغمبر علیہ السلام په د الله تعریف وکړه، الحمدلله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله. الله له ثنا او صفت ته چې زما زه د الله رسولم، الله استاذم، او دا معاذ زما استاذ دی، نو چې دا زما استاذ دی الله دا هغه خبره توفیق ورکړي چې پکم زه خوشاله ګم او زما الله په خوشاله. په قرآن او سنت ارسل څه پويږي. یو ځل قرآن حکیم کې یو آیت نازل شو، هذه روجه مطالعه، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. تاسو خوراک او اسکاک کوي د شپې پر روجه کې تر هغه پورې چې سپین مزي د تور مزي نه جدا شي، د سبا د سپین مزي د تور مزي نه جدا شي، سپین مزي لفظ د مزي راغلی تار، سپین تار او تور تار دیو بل نه جدا شي. نو یو صحابي دی عدی ابن حاتم د حاتم طایر زوی دی عدی رضی الله عنه، هغه دا سوچو هغه ته د نور مزي واغشتل، دا چې کوم د ګندلو د تارونه دا رسه دته واغشتي مراد، یو سپینه رسه را واغشته او یو تور را واغشته او د بالغ لاندې کې خو دی. نو چې کله به سبا رڼا شو هغه مزي به را واغشتل او داسې به وته کتل، نو چې تر څو باغ یو بل نه هغه رڼا نه ولګېدل، نو سپینه او تور خو چې رڼا ولګي نو پته لګي، پته باندې ولګېدل نو لږه خوراک به کو، نو بیا به هغه رسه اوچته کړه ته به کتل. نبی رسول الله چا الوین راوي غوي عادي ته سکه وې سید بالغ لاندې مې دوه مزي خو دی یو تور دی او سپین دی، هغه ته ګورم چې کله پکې هغه تورواله سپینواله ته معلوم شي نو رڼا راخکاره شي، نو بس بیا خپل خوراک بند کم. دا خدای بنده، دا خدای بنده، دا مقصد نه دی د الله د آیات، دا غینا هغه تور او سپین مزي د اسمان د غاړې مراد دی، دا ستاسو د ګندلو تار ته نه دی مراد، د اسمان په دې کناره کې د سپین غوندې کرخه پیدا شي او دا غینا مخ کې تور کرخه، نو چې دا تور کرخه لری شي او دا غینا په د سپینه کرخه د اسمان په دې غاړه کې راشي، هغه پورې خوراک او اسکاک کوي چې دا راشي نو بیا باندې کوي. ګوره صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام نږدې ملګري دي، لیکن د قرآن په مفهوم او په مقصد په بعض آیاتونه هغوی په خپله نه رسي، دا د نبی علیه السلام نه تپوس کوي، او پیغمبر علیه السلام رب العالمین را لېږلی دی دی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن درته موږ نازل کړ، صحابه به په دې قرآن ته پوهې، دا د نبی علیه السلام په خپله صحابه کرامو ته تعلیم ورکوي، نو چې صحابه کرام په خپله هم دې ته محتاج دي چې موږ پیغمبر علیه السلام په قرآن پوهې کړي، په خپله پرې نه پوهېږو. او بیا احادیث داسې دي، نو دې دپاره رب العالمین داسې نیکان او پرهیزګاران خلق پیدا کړي دي، امامان ورته وي، ائمه ورته وي، مجتهدین ورته وي، چې هغې د قرآن نه د سنت نه دا مسلې راوباسي امت ته رسوي. بعضې خلک یې که نه موږ د امام صاحب اتباع نه کوو، امامان څه ته وایي بس د پیغمبر تابعداري کوو. نو زه هم دا امام چې درته کومه مسله ویلې ده او ته په دې مسله، اوس زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه درته یو مسله بیان کړم د دین او ته په هغې عمل وکړې، دا تا زما تابعداري وکړه که دا ده الله او د رسول تابعداري وکړه، د الله او د رسول دا مسله خو درته بیان ما کړه، خو د قرآن نه مې درته راوویسته که دا مسله خو درته ما بیان کړه، خو د پیغمبر د حدیثو نه مې درته راوویسته. نو که دا مسله زما خپله ګېډې نه جوړئ، ما درته جوړه کړي، د قرآن او سنت نه نه، نو بیا زما تابعداري شوه. او که دا مسله ما د قرآن او د سنت ته درته بیان کړي، نو دا خو د قرآن او د سنت تابعداري شوه. نو امامانو خو کور کې مشین نو لګولې چې مسلې یې پې جوړولې، هغې خو د کپړې مشین نو لګولې، هغې خو بل مشین نو لګولې، دوی که دا مسائل مونږ ته را رسولي دي، دا هغه مسائل دي چې کوم مسائل د قرآن او سنت نه دوی رایستې دي، نو د امام تابعداري دا د قرآن او د سنت تابعداري شو. او یو بل مثال به م درکړم، هغې بازو سره یو لوی نیر تللی دی، لوی نیر، او د هغې غټ نیر نه داسې واړه واړه ده، تاسو څه ورته وایې دا ناقې روتې دي، شاخونه ناقې روتې دي، دا شاخ نمبر 5 دی، دا شاخ نمبر 6 دی، دا شاخ نمبر 4 دی، دا شاخونه ترې روتې دي، او هغې شاخونو نه بیا واړه واړه لښتي راغلي دي، داسې ده که نه ده. اوس که یو سړی تورنزو میرک کې د هغې لښتي نه په جام کې اوبه راوالي، دا خو د دې لښتي اوبه شوې، لیکن که تاسو پرې سوچ وکړئ دا اوبه د دې لښتي دي که دا د هغه لوی نیر د تنګي د هغه لوی نیر اوبه دي، دا تاسو ووایه دا هغه لوی نیر دی.
دا غلوی نیر نه پدې ورکوټي نیر کې رااله رکوټي نیر نه ناقې ته رااله د ناقې نه وروسته بیا لختي ته رااله نو که یو سړی وایي چې نه اوبو ته حاجت دی او دې تږی دی او دې وایي نه د دې رکوټي لختي نه خو زه نه رالم زه د غټ نیر نه الم نو چې نیر ته رسي د تندې بیا بېخوتې مړ به یاره دا پټې خو د په دې رکوټي لختي نه اوبه کومه په لوی نیر یې اوبه کوم نو لوی نیر به د ده پلار هلته وړي که دا لختې د پټې به وله هلته وړي څه چل به ورسره کوي دې پټې هلته لوی نیر له رسولی شي لوی نیر دلته په سر راوړی شي دقه د مسایلو مثال دی که نه یو سړی وایي د قرآن نه قرآن مثال د لوی نیر دی د حدیث او د سنت مثال د لوی نیر دی او دا فقه چې دا کوم مسایل په خلاصه وخیر نه منیا شوه یا کنز شو یا هدایه شوه دا زموږ د فقه کتابونه دي دې مثال د ناقو د وړو وړو لختو دی نو که یو سړی د فقه د امام صاحب چې کومه مسله تا ته بیان کړې ده امام شافعي صاحب بیان کړې ده امام احمد صاحب بیان کړې ده او په هغې مسایلو باندې ته عمل کوې دا مسایل د هغه غټ نیر نه راوتي دي کوم چې هغه غټ نیر دی نو دا داسې شوله که چې تا په قرآن او په سنت په خپل عمل وکړو داسې ده او که نه ده دا ځکه چې بعضې خلک دې زمانه کې راوتي دي امامان پکې موږ نه منو امام څه ته وایي او لوی امام خو نبي علیه السلام دی او د هغه په بلکل بېشک د ټولو نه لوی امام زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی لیکن د هغه نه وروستو امامانو کې لوی امام د هغه په امتیانو کې یادو هغه په امتیانو کې بیا امام هغه بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعي رحمت الله علیه دی دا خلک بیا ائمه دي او دا ځانه مسلې نه جوړوي دي هغه مسلې چې د قرآن او د سنت نه راوباسي او امت ته رسوي امام شافعي رحمت الله علیه او قربانۍ څونه ورکړي دي دا بزرګان وګورئ اخوا دې خوا خلک نو امام شافعي رحمت الله علیه چې دی یو ځل مامون الرشید بادشاه سره یو مسله مقابله راغله چې مقابله راغله نو امام شافعي رحمت الله علیه ورته وایي چې په دې بحث کوو وایي کوم ځای بحث کوو وایي د دریاب په غاړه به بحث کوو ډېره ښه ده مامون الرشید بادشاه هم د دریاب غاړې ته لاړو نو خلک هم لاړل نو امام شافعي رحمت الله علیه ته وایي راځه چې اوس بحث وکړو شافعي صاحب ورته وایي نه دلته بحث نه کوو وایي کوم ځای به کوو جانماز یې راواخېسته او د دجلې د دریاب د پاسه یې ورغورځو او پې ورغې او په هغه جانماز د پاسه کېناسته وایي دلته راځئ دلته به بحث کوو د دجلې د دریاب د پاسه جانماز ورغورځو پې ورغې کېناسته وایي دلته به بحث کوو بادشاه باندې هیبت راغی او دا خو د ډېر لوی هغه ورته خپل کرامت ښکاره کوو چې مال الله دونه مرتبه را کړې ده دا مرتبه هغه چاله خلق خدای ورکوي چې کم سړی په حق ای په باطل هغه دونه دا مرتبه الله نه ورکوي پاک خلک وو نیکان خلک وو بزرګان خلک وو اوس به څوک راپاسي امامان پکې څه ته وایي امام څه ته وایي امام ابو حنیفه څه ته وایي ځانې مسلې جوړې ځانه یو مسله نه جوړه کړې دا ټول مسایل د قرآن او د سنت نه راغښتلې شوي بهر کې دا یو څو خبرې مې عرض کړې یو بله خبره کوم دا ده چې دا ځکه بله خبره هم کوم چې زما په دې جومات کې دا سی ډي والا هم ناست دي مخکې ورځ کې ما ته هغه سی ډي والا ټلیفون وکړ ما ته چې مولوي صاحب دا خبره کړې ما بیا مې ته دې څه خبرې موږ د دوه درې کسه کېنولي دا دوه درې کسه ناقو پرشتې پکې ناست دي نو چې دا واوري د بجلی د دې بلونو مسله ده او دونه انتهایی ظلم شروع دی چې زما په خپل زندګۍ کې او په خپل سترګو دا ظلم چرته مخکې نه ولیدی چې د الله په کور پسې په بل کې د ټي وي فیس راغلی دی داسې ده که نه ده دا لومبی ظلم په بل کې باقاعده او ښه نو ما ته یو سړي خبره کوله وی چې نه دا هغه بل کې راغلي چې کوم د چا سړي په نوم دی نو بل یو کس راله بل راوړی دا وګوره په دې باندې کې چا نوم نه صرف د جومات نوم دی په مسجد لیکلي په مسجد جومات او په هغې کې خانه کې لاندې لیکلي 50 روپۍ د ټي وي اصل دا د الله د قهر او غضب له دعوت ورکول لیکنه دي دا ماته چې جومات کې ټي ویګان غږي دا خبره کوم خبره ما کړه الحمدلله دا شی نشته ما پسې چې کوم بل راغلی په هغې کې هم د ټي وي خلاص نور خلک دي چې بعضې غریبانان قسمونه خوري چې مونږ کره ټي وي په دغه خبره چې مونږ ټي وي کوم ځای ساتلی شو هغې پسې هم ټي وي دا دومره ظلم ولې شروع دی زیاتې ولې شروع دی هغه د بل زیاتې اور بل چې هغه کم زیات یونټې راځي هغه د معمول مطابق دا هغه خو ظلم خو هغه شروع دی یا بعضې خلک دي چې هغوی به میټرو ته تالې لګولي وي او کونډې به لګولي اب پاتې دي او چې کوم غریبانان دي په هغې جرمانې د پخوا نه شروع دي چا پسې 8,000 بیل او چا پسې 10,000 بیل او چا پسې 15,000 بیل خو کم از کم دغم ظلم دی خو دا غټ ظلم دی چې په جوماتونو پسې د ټي وي تاسو کاسې په دې سوچو که دا ګوره ډېر عظیمه د ګناه کار دی
لکه مثلا یو سړی دا وایي چې پلان کې جمعات کې ډمې دي، آیا دا ګناه ده که نه؟ که یو سړی دا وایي چې پلان کې جمعات کې محراب کې شراب پراته دي، دا وړه ګناه ده که دا لویه ګناه ده؟ نو چې دا وایي چې په دې جمعات پسې د ټي وي فیس راغی، دا مطلب چې په دې جمعات کې ټلویزیون پروت دی. نو په دې لږ سوچ پکار دی چې دا خو زما په خیال چې د مسلمانۍ خبره خو څه کوي چې دا خو کفر ته نږدې خبره ده. دا څومره ظلم دی. دا خبره ځکه کوم چې یو دوه کسه پکې ناست دي نو چې دا خبره ورسوي. د دې مونږ کلک مذمت کوو. بل زه په دې هم د تورنګزو د عوامو ډېره غټه شکریا ادا کوم، ځکه نو هم خبر او هغوی جلسه جلوس په دې کې راوستې او بیا زه چې خبر شوم زه موراله مور سره ودرېدم. دا شکر دی. دا تورنګزوالو په دې خبره زه ډېر خوشحاله چې دا جلسه او دا جلوس. خو یو افسوس مې دی، په دې به خفه کېږو نه، د پارټۍ هغه خبرې پکې نه کوو. افسوس دا دی چې د بجلو محکمه، د ګیس محکمه او دارنګې دا څه ورته ویل کېږي د ټلیفون محکمه، دا زموږ د صوبایي حکومت سره تعلق نه لري. دیکھیں مولا هم ګورې نه بدلامې، د مولا د حکومت کار دا نه دی، دا د مرکز سره تعلق لري. دا د صوبایي حکومت نه دی وزیر ته، نه د صوبایي حکومت محکمه ده، دا د مرکزي حکومت سره تعلق لري، دا اسلام آباد سره تعلق لري. بجلی، ټلیفون شو، ډاګ وغیرہ شو، دا مواصلات شو، دا څه ورته ویل کېږي دا ګیس وغیرہ مرکز سره تعلق لري. خو افسوس دا کوم افسوس چې مرکزي د بجلی وزیر خو زمونږ د علاقې دی او مسلمان رور دی زمونږ، مسلمان رور دی زمونږ، نو هغه په دې خبره تر ننه پورې خاموش ولې دی؟ پکار دا وه چې د دې کلک مذمت کړی وی. پکار دا وه چې د دې په اخبار کې یا په ریډیو باندې یا په ټي وي د دې هغه کلک مخالفت کړی وی چې دا ډېر غلط شوی ده او آینده له به داسې نه کېږي او دا نه وي پکار، دا ختمول پکار دي. لیکن زه اخبار ګورم تر ننه پورې د هغه په دې قسمه هېڅ قسمه بیان نه دی راغلی، که راغلی دی نه دی راغلی. د یو شي وزیر یم پکار ده چې د هغې د محکمه ما سره ده، هغې کې چې کوم ناروا خو کېږي خو به ما ته راجع کېږي، که روا کوم د روا به هم زه کوم، که ناروا کوم ناروا به هم زه کوم. نو دا خو د محکمه ده. خو په دې محکمه کې هغه نور ظلم به په ځای پرېږدو چې هغه بل زیات راځي یا جرمانې راځي، هم ښه خبره نه ده. ولې یو سړی پکار ده چې 100 یونټه خرچه وکړي چې 100 روپو بل راشي، زیات ولې راځي؟ یو سړی بجلی اغلا نه کوي هغه جرمانه ولې لګي؟ زه دغه به هم بل طرف ته کو، لیکن دا جوماتونو پسې او هغې خلکو پسې چې کوم خلکو سره ټي وي ګان نشته، راشه تلاشۍ واخلئ. پکار دا وه چې په دې باندې د دغه منسټر صاحب وزیر صاحب مذمتي بیان راغلی وی چې دی خپله جامه به بچ کړې وه، بیان به راغلی و چې بلکل دا غلط کار شوی دی، آینده له به داسې نه کېږي. یا د معافۍ اعلان به یې کړی و، 10 پیسې یونټ یې ما ته معاف کړ، 100 یونټه بجلي زه خرچ کوم، 10 پیسې یونټ چې ما ته معاف شو نو 10 روپۍ ما ته فایده شوه. 100 یونټه یو اصل یونټه چې درمیانه کولی 100 یونټه خرچه کوي، نو 100 یونټه خرچه کې ما ته 10 روپۍ فایده ورسېده، یونټ کم شو 10 پیسې، نو هلته 10 روپۍ فایده ورسوله، 15 روپۍ په ټیکس ولګو د ټي وي. هغه جایز مونږ له ښه وه، دا پیسې به کوم غواړي، دا 15 روپۍ چې غونډېږي دا به هغه ناجایز او حرام ولځي. دا خبره مې دې پورې وکړله چې د دې مونږ کلک مذمت کوو، بالکل ناجایز یې کړي دي، ناروا یې کړي دي او په څلور مذهب یې ناروا کړي دي. او که کومو د بجلو اهلکارو دا قصدن کړي وي نو رب العالمین دې په دې ځمکه وردن نه کړي. دی زمونږ د ټولو جوماتونو توهین کړی دی، دی د جوماتونو توهین کړی. دا بې خونده بې غیرته خلک دی. ولې دا دونه بې غیرتي کوي؟ هر چا که دا ظلم کړی دی د جومات او قصدن مدن، یاره که په غلطۍ شوي هغې کې مونږ ته خیرې نه کوو، غلطۍ کې نه کوو خیرې. خو که قصدن مدن دا لوبه کړي او د جوماتونو دا حتک او دا بېعزتي کړي او د دې غریبانانو او د دې خلکو، نو رب العالمین د ځمکې تل ته ورسولي. ظلم نه دی پکار. ولې دا ظلم کېږي؟ او بیا د تورنګزو عوامو یا د نورو علاقو چې عوامو کم غیرتي جذبه کړې ده، بالکل ډېر ښې کړي دي او ډېر ښه د ایماندارۍ جذبه کړې ده. ما خو ورته په هغه ساعت باندې بیا د بجلو هغه عملې والا ته دغه ته اطلاع وکړه، رالل او څه میلیونه ټیک کړل، بیا خو دې زه لاړم د هغې نه پس چېرته شوي. او بهر کیف دا زمونږ د پاکستان دی، زمونږ ملک دی، زمونږ د مسلمانانو ملک دی، د مسلمانانو وطن دی، نو کم از کم د غیرت تقاضا او د ایمان او د اسلام تقاضا خو دا ده. د جومات حتی کو بېعزتي خو نه ده پکار. پارټي به دې په خپل ځای پرېږدو، که جمعیت دی او که پیپل دی او که نیشنل دی او که بل دی او که بل دی، خبره به اصل او حقیقت به کوو. زما پارټۍ کې چې څه نقصان وي یقین وکړه هغه به هم زه وایم، داسې خبره به نه کوو. دا خو زمونږ مسلماني د پارټي به ته یو خوا کوو، د مسلمانۍ تقاضا ده د هرې پارټۍ والا چې ظلم نه دی پکار. او د بجلو وزیر لا بالکل مرکزی وزیر لا زمونږ د علاقې دی، زمونږ مشر دی، زمونږ رور دی، مسلمان دی، هغه له پکار دی چې فوراً د دې مذمتي بیان شایع کړي، د دې خلاف کې دا غلط کار شوی دی، د دې خلاف وکړي. اوس د پاکستان به کم کم جاړي، دغه عراق کې څوک شو، دغه غریبانان دغه مسلمانان چې کم پکې قتل شو، تاسو نن په اخبار کې کتلي څونه ظلم پکې شروع دی. لا دا وایي عراق ته فوج لیږو او صاحبه د پاکستان خوی به کم جمالي ستا وزیر اعظم هم دې صدر صاحب راوستی و، د دوی سړی و، چاړو پېژندنه چې دا سړی دې څوک او څوک نه دی.
په لیډرۍ کې چا نوم هم ناچول دوی راوسته وزیر اعظم یې هغه صاحبه لر که چې لرې که اوس په کرسۍ عارضي وزیر اعظم ناست دی بل به راځي الله اکبر دا کم قانون دی دا کم انصاف دی بل به راځي بل هلکه بل به څنګه راځي نه دا عارضي دی بل اوس په انتخابات کې تا ته څه پته لګي که دغه سړی په انتخاباتو کې ناکام شو نو بیا به سي تا دا اوس نه وزیر اعظم نامزد که نو که دې الیکشن بیله بیا به سي دې خو دا مطلب دی چې په الیکشن کې پاره طریقه چې پاس کوې به وس انډیا ته وګوره چې دا د خپل وخت نه مخکې د هغې اسمبلي ختمه شوې ده چې د فوج په تاریخ د انډیا کې راغلی دی د هغوی اسمبلي دې ختمه کړي 2 کاله پس یو حکومت ختمه وه بل 2 کاله پس بل حکومت ختمه وه او دا نخرې پخرې جوړې کړي دي د ملک قوم پیسه تباه و برباد کړه په دې سیزونو باندې ټول د امریکې پالیسي سته مونږ ته خو مخکې پته نه لګېده اوس راته پوره پته دی قسم دی چې ټوله د امریکې تیار او جوړه پالیسي در باندې نافظ کوي هم دا به کوي بوش چې هلته د خولې نه کم چوف وباسي بس هغه د پاکستان قانون دی چې هغه کم کف هلته وباسي هغه پالیسي به چلی که هغه پالیسي نه چلی پاکستان کې ژوند به نه تېری الله دې مونږ د دغې غلامیان آزاد کړي توکې چې رب العالمین زمونږ په حال رحم وکړي افات و بلیات و مصائب و مشکلاتونه دې الله محفوظ وساتي الله دې زمونږ جوماتونه زمونږ عزتونه زمونږ مسلماني او زمونږ حیا محفوظ وساتي او چې څوک د دې حد تک کوي الله دې ورته مخکې هدایت نصیب کړي او که هدایت یې په قسمت کې نه الله دې تباه و برباد کړي رب العالمین زمونږ دا وطن دا مسلمانان محفوظ کړي د عراق مسلمانان الله محفوظ کړي د افغانستان مسلمانان الله محفوظ کړي د فلسطین او د نورو مسلمانان الله محفوظ کړي یا الله ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي الله صبر کافران دي الله تی مسلمانان کړي او که اسلام په قسمت کې نه رب العالمین په ذلل او تباه و برباد کړي بعض دوستان دي هغوی دعاګانې غوښتې دي جمعې په ورځ حاجتونه دي تو کې چې الله تعالی حاجتونه پوره کړي چا چې دعا وغوښتله الله دې حاجتونه پوره کړي څوک چې مریضان دي الله دې جوړ کړي د چا دشمنۍ طرفګنۍ دي رب العالمین دې هغه په روغو بدلې کړي اخر وخت کې الله زموږ په خولې دا کلمې